عزتمندو د الله رب العزت لاک لاک شکر دی چې پرون دا کم الیکشن شو د تحصیل شب قدر د جمعیت علماء اسلام الحمدلله ډیر په ښکلي او شفاف طریقې سره الحمدلله دغه الیکشن وشو او زمونږ چې څومره عمومي وه الحمدلله د هغې اکثریت هلته موجود او د ضلع چارسدي چې کوم زمونږ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالرؤف شاکر صاحب چې دا ضلعي کنوینر و د هغه په صدارت او مشرۍ کې الحمدلله دغه یو عظیمه چې کوم د جمعیت علماء اسلام رکنیت سازي شوې وه او په تمام ملک کې رکنیت سازي شروع ده نو تحصیل شب قدر کې الحمدلله د هغوی په صدارت کې دا الیکشن شو او په هغې کې زمونږ د شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی عبیدالله انور صاحب د امارت دپاره انتخاب شو او د هغوی سره زما انتخاب د جنرال سیکرټري په دغه عهده باندې وشو د الله رب العزت نه دعا غواړو چې الله رب العزت د دغه کارکنانو د دغه مشرانو کشرانو په موږ باندې کم اعتماد وکړو د هغې نه بالاتر طریقې سره موږ د دغه جماعت خدمت وکړی شو او بیا زه د تحصیل شب قدر د دغه تمام عمومي ارکانو انتهایی شکرګزار مشکور چې په موږ باندې هغوی اعتماد وکړو او دغه اعتماد دا سری زمونږ په غاړه کې واچوله الله رب العزت دې دغه ټولو کارکنانو ته د جمعیت علماء اسلام د خدمت توفیق نصیب فرمایي عزتمندو دغه جماعت په دې ملک کې چې کم هلې ځلې شروع دي او هغوی کم جدوجهد کوي هغه معلوم دی او هغه زمونږ د مشرانو یو آواز دی چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام هر یو سړی د دغې دپاره په مختلفو طریقو سره جدوجهد کوي زمونږ چې کم علماء کرام دي شیوخ عظام دي او اکابر دي دغه جماعت انتخاب کړی دی هغوی په دغه سیاسي پلیټ فارم سره د دغه نظام د خدا کی زمین خدا کا نظام د هغې دپاره جدوجهد کوي او د هغې دپاره د خپل وس مطابق کوشش کوي نو انشاءالله موږ به هم پرعزم یو او موږ سره به د تحصیل شب قدر څومره کارکنان دي انشاءالله هغوی به موږ سره په دې کې متفق متحد او یو موټی کیږو به انشاءالله او د تحصیل شب قدر یو داسې جماعت به هغه تشکیل کوو چې هغه په دغه تمام پاکستان کې په تمام صوبه کې یو مرکزی حیثیت ولري انشاءالله زمونږ د تمام دغه جماعت چې کم تشکیل وکیږي انشاءالله موږ دغه عزم لرو چې مخکې کم خدمات شوي د هغې نه بالاتر طریقې سره موږ انشاءالله جمعیت علماء اسلام مخکې بوځو الله رب العزت دې زمونږ استاسو حامی او ناصر شي بند 34 ویلیجونو نامزد جنرال سیکرټري موږ یو ځل بیا دي ته شکریا ادا کول د څومره زموږ د مدرسې استادان دي او موږ د جامع فیض القرآن طلبه کرام دي خصوصا د تحصیل شب قدر چې څومره عمومي د پرون په دغه اجلاس کې شرکت کړی او د مفتي صاحب د پاره د هغوی الیکشن کړی نو زه هغوی ته هم ډېر مبارکي ورکوم او خاص کر زه د خپل مدرسې چې کوم مفتی دی او جنرال سیکرټري مفتی منصف صاحب لا زه خپل استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی عبیدالله انور صاحب لم مبارکي ورکو او دعا کوو چې الله پاک د دوی نه دا کومه ذمهواري ورته حواله شوه چې صحیح او احسن طریقه باندې الله پاک ادا کړي او څومره زموږ د تحصیل شب قدر کابینه ده خصوصا کنوینر صاحب جناب ګلسیار شاه صاحب چې انتهایی د بیماری په حالت کې هغوی د خپل ذمهواري ډېره ښایسته طریقې سره سرته ورسوله او د هغوی پرون چې کوم علی ظالي وي او منډې تړلې وي د ضلع 400 د کنوینر جناب عبدالرؤف شاکر صاحب د هغوی هم شکریا ادا کوو د هغوی چې څومره کابینه او څومره ملګري راغلي او څومره علما و د هغوی ټولو شکریا ادا کوو